والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. رمضان المبارک رمضان عشرہ شروع دا او دویم ورځ ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د رمضان المبارک درې عشرې دي. اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. اوله رحمة اولنې عشره د الله د طرفنا رحمت دی. واوسطه مغفرة او دویم عشره د الله د طرفنا عام مغفرت دی. واخره عتق من النار او اخر عشره کوم کې چې اعتکاف کیږي هغه د اور نه د خلاصي او د نجات عشره ده. اوله رحمت اولنې عشره رحمت دی. نو پدې کې څومره رحمتونه نازلېږي په ټول کال کې چې څومره نازل شي د هغې نه زیات رحمتونه په رمضان شریف اولنې عشره کې نازلېږي. نو دا د رحمت عشره ده او پدې کې ویړیا رحمتونه الله تعالی نازلوي. نو زموږ مشران علماو پدې عشره کې کوم ذکر او وظیفه ښودلې ده. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا دعا د رحمت سوال د الله نه دی. پدې عشره کې دا ډېر کول پکار دي. نو تاسو به یاد کې او کورونو کې خپل مور او پلار او ورور خویندو ته به ووایئ او ما سره یو ځل ووایئ چې ژبه پرې وچلېږي. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر دا معنا ده چې الله ما وبخي، وارحم او په ما باندې رحم وکړي، وانت خیر الراحمین او پروردگار ته خو بهترین رحم کوونکی ذات دی. نو دا د رحمت عشره ده. پدې کې الله پاک ډېر رحمتونه نازلوي او دلته په وخت باندې ماته موقع نه وه میلاو شوې او اوس موقع میلاو شو نو ډېره موقع موږ سره شته. رمضان المبارک نن دویمه روژه ده. د ماشومانو کې بعضې د ماشومانو عمرونه کم وي او د بعضې زیات وي. نو دوی به روژه نیسي که نه. نو تاسو خو واړه نه پوهېږئ خو د پیج په ذریعه چې کم والدین دا بیان اوري نو هغوی ته به مسله واضحه شي چې کوم ماشوم د 10 کالو نه واوړېده دی به خامخا روژه نیسي. د 15 کالو نه پس که روژه خوري نو دی ګنهګار دی او 61 روژې پرې لازمیږي. خو د 10 کالو نه پس دا به نه وي چې په ما اوړي او که نه اوړي. په هر ماشوم چې د 10 کالو شو واوړېده دی به روژه نیسي. او دا مسله چا کړې ده؟ سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له یو صحابي راغی او خپل د 10 کالو زوی وله راوسته. وایي صاحب روژه راغله دی به روژه نیسي او که نه؟ وایي عمر یې څونه دی؟ وایي 10 کاله. وایي تا ته مسله نه ده معلومه؟ حضور علیه السلام فرمایلی دي چې ماشوم د 7 کالو شي نو پلار ته حکم دی د ګوتې ونیسه او جومات ته روان کا. تر د 10 کالو پورې دا روټین او عادت ورله جوړ کا چې د مونځ دانچه جوړه کړي او چڼې زده کړي. او بیا که د 10 کالو نه پس مونځ نه کوي نو بیا وخا زورونه ورکوه او سخته پې تېروه او سزا ورکوه چې ته دا مونځ ولې نه کوې. نو د 10 کالو په عمر کې د مونځ تاکیدن حکم دی چې پلار به پې سزا ورکوي. نو سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل وایي څنګه چې د مونځ حکم دی دقه مسله بعینه د رمضان د روژې په باره کې هم ده. ماشوم د 7 کالو شو نو مور پلار ته پکار دی چې کله کله پې روژه نیسي چې دې عادت شي، عادت یې جوړ شي، چڼې زده کړي.
او لسو کالو پورې کله نیسه کله نه او چې د لسو کالو شو نو بس اوس کله نیسه او کله نه دا خبره ختمه اوس به خامخا روژه نیسي او که نه نیسي نو مور پلار پې ګناهګارېږي دا د هغې نیمګړې تربیت دی نو هغوی په دې ګناهګارېږي نو والدینو ته دا درخواست دی چې کوم ماشوم د لسو کالو نه واوړېدو هلک وي که جینۍ روژه به خامخا نیسي په رمضان المبارک کې زمونږ د خوب کولو دا روټین بدل شي او خوبونه زیات شي د سهار مونځ نه پس هم اوده د سکول نه 12 بجې چوټي شي ماسپښین مونځه پورې اوده مونځ نه پس بیا مازدیګر پورې اوده نو دا ټول ټیمونه زمونږ په خوب کې تېرېږي حالانکې دا رمضان المبارک میاشت دا سراسر خیر او د برکت او د نیکو میاشت ده نو دې کې ډېر خوبونه نه بس متوسط درجه کې خوب پکار دی او دا د سهار مونځ نه پس اوده کېدل دې سره په دنیا کې رزق لنډ تنګ شي مونږ ته دا شکایت عرض کې راځي رزق مې نشته او که ډېر هم د برکت پکې نشته ژوند بې آرام او بې سکون دی نو دا وجه دا ده چې مونږ د سهار مونځ نه پس خوب کوو دا د سهار مونځ نه پس خوب پرېږدی او که خامخا خوب کول غواړئ نو د چوټۍ په ورځ باندې د اشراق د ټیم نه پس بیا خوب وکړئ چې کوم ټیم پورې او ستاسو خو په سر کار دی سکول ته راځئ یا بعضې خلک یې هغې په مدرسو خپلو کارونو له ځي نو سهار مونځ نه پس تلاوت کوئ تر اشراقه پورې ویښئ بیا خپلو کارونو له ځئ ماسپښین نه پس آرام کوئ ثوابونه به پرې کېږي الله پاک دې په دې او څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين